السلام علیکم ملګرو. موږ ویلي وو چې یو کلمه دا یو محمل دی. کلمه چې دی د هغې به معنی محمل چې دی د هغې به څه معنی نه وي. نو نن به موږ د هغه کلمې مثالونه وایو. کلمه چې موږ وایو دا به معنیدار لفظ وي. معنیدار لفظ موږ هر هغه لفظ ته ویلو چې د هغې څه معنی او اردو زبان में इनको 3 اقسام में تقسیم کیا گیا है. دا کلمه چې ده د دې زموږ سره د اردو په زبان کې درې مثالونه درې قسمونه دي. یو ته موږ وایو چې دا اسم دی، دویم فعل او بل حرف. اسم به موږ څه ته وایو؟ सबसे पहले हम اسم को समझते हैं. اسم वो कलमा है जो किसी शख्ص जगह जानवर या परिंदे को के नाम. دا اسم چې دی وایي دا به زموږ سره یا د ځي نوم یا به د سړي نوم یا به د ځناور یا د پرندې نوم وي. دې ته به موږ څه وایو چې دا زموږ سره اسم دی. مثلا میز، بلی، احمد، درخت. دا زموږ سره یا کراچي دا زموږ سره د اسم څه دي؟ مثالونه دي. میز هم د نوم دی، بلی هم نوم دی، احمد هم او درخت هم او کراچي چې ده نو دا هم زموږ سره نوم دی. ټیک شو. اوس راځو فعل له چې د کلمې دویم قسم څه شی دی هغې ته موږ فعل وایو. فعل کو هم یو بھی سمجھتے ہیں کہ فعل کام کو کہتے ہیں. وہ کلمہ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاهر हो فعل کہلاتا ہے. فعل به مونږه هغه کلمې ته وایو چې په هغې کې زموږ سره یا کار کېده، د کار کېدل چې دی یا کار کول یا د کار کېدل ظاهریږي نو هغې ته مونږ وایو چې دا زموږ سره فعل دی. د فعل مثال زموږ سره لیکتا، آیا، بیٹا، پڑھنا، کھیلتا. دا زموږ سره د څه مثالونه دي؟ د فعل مثالونه دي. ټیک شو. دریم نمبر زموږ سره د کلمې دریم قسم چې هغه حرف دی. دا وہ حرف جو نہ تو کسی کا نام ہو یا نہ کسی کام کا اظہار کرتے ہو. نه به دا په خپله صحیح دا به نه اسم او نه به کار ظاهر کوي بلکې اسم د دې دواړو سره دا میلاویږي او زموږ سره جمله چې ده نو هغه ښایسته کوي. ټیک شو. او بامعنی کوي. ټیک شو. अब इन तीनों اقسام को مثال से समझते हैं. मतलब زموږ سره یو مثال دی چې طوطا درخت پر بیٹا ہے. طوطا درخت پر بیٹا ہے نو په دې کې زموږ سره طوطا او درخت چې دی نو دا زموږ سره څه دي؟ دا زموږ سره اسم دی. بیٹا یا بیٹنا چې ده نو دا زموږ سره فعل دی. خو دا پر لفظ چې دی درخت پر دا زموږ سره څه شی دی؟ حرف دی. که دا فر لفظ مونږه لر کو د دغه نه که د دې جملې نه مونږه دا فر لفظ لر کو نو دا جمله به زموږ سره بې معنی شي، معنی به د دې نه وي. طوطا درخت بیٹا ہے که چېرې مونږه دا جمله داسې ووایو چې طوطا درخت بیٹا ہے نو دا جمله به زموږ سره او فر چې دی ته مونږه حذف کو لرې کو نو دا جمله به زموږ سره بې معنی شي، د دې به بیا هېڅ معنی نه وي. خو که پر مونږه ولګو نو زموږ سره دا جمله چې ده نو دا زموږ سره مکمل شوه او مونږ له معنی راکړه. ټیک شو. نو مونږ وایو چې د حرف چې دی د حرف ځان خپل امپورټنټ دی، خپل اهمیت دی. اوس دې مثالونو ته وګورئ. بلی دودھ پی رہی ہے. نو بلی او دودھ چې دی دا زموږ سره څه دی؟ اسم دی. روزی کپڑے سیتا ہے. احمد کراچی جا رہا ہے. مالی فودو کو پانی دے رہا ہے. په دې کې زموږ سره چې دی بلی او دود، روزي، کپړې، احمد، کراچي، مالی، فودې دا ټول څیزونه چې دي پانی دا زموږ سره څه دي؟ دا زموږ سره اسمونه دي. ټیک شو. جانور یا جگہ دا زموږ سره د دې دغه دي که نه. اسی طرح حرف کو سمجھنے کے لیے مثالیں د دې نه علاوه ګوره دا زموږ سره مثالونه که نه دا فینا، دا جانا، سینا او کپړې دا چې دي زموږ سره فینا، جانا، سینا او دا زموږ سره څه شوي؟ دینا. دا زموږ سره فعل شو. خو کو پودو کو دا کو لفظ په دې کې په دې احمد کراچی جا رها ہے یا په دې کې زموږ سره دا کو لفظ نه دی، دا زموږ سره څه دی؟ حرف دی. اسی طرح حرف کو سمجھنے کے لیے مزید مثالیں بادشاہ نے محل بنایا. په دې کې دا نه لفظ چې دی دا زموږ سره حرف دی.
دریا پهاړ سے نکلے ہے سے په دې کې دی ګاس پر په دې کې پر زموږ سره قلم کس کا ہے کس په دې کې دا کس چې دی نو دا زموږ سره څه دی حرف دی ان مثالوں میں نے سے فر کا دا زموږ سره حرفونه دي دا زموږ سره څه دي حرفونه دي که دا موږ د جملې نه لرې کو نو جمله به زموږ سره یو بې معنی شي او بل جمله چې دا د هغې خوبصورتي چې ده نو هغه به هم څه شي هغه به ختم شي نو موږ نن ووې چې زموږ سره د کلمې 3 قسمونه دي د کلمې څو قسمونه دي 3 قسمونه دي یو چې دی هغه زموږ سره اسم دی بل چې دی هغه فعل دی او بل چې دی حرف دی اسم چې دی دا موږ نوم ته وایو فعل کار ته او حرف چې دی دا دواړو په منځ کې چې څه تعلق دی هغه چې ظاهري هغې ته موږ څه شی وایو حرف ورته وایو ټیک شو